کې دا بیماری زمونږ 99% خلکو کې لګېدل ده چې د انسانانو زړه مړ شوی دی. د زړه مرګ څنګه دی؟ او مسلمان کے بچے سن لو، سنو، د ظلم بیماری د ظلم مرګ راغل دی. انسان د ښځو څخه خوشحالی ډېر سړي، تمام د ښځو خواته خوشحالی د ملګري سره بهر چې ناستي بوج پې راشي چې تنهایي اختیار کړي، تنګ شي، موبایل کې مشغول شي، چې قرآن راوالي مزه ورته نه ورکوي، سکون ورته نه ورکوي، چې د ښځو خواته لاړ شي خوشحاله شي. هلته به ثقالت نه راځي. دوی ته وایي د زړه بیماري چې نن په دې کې زموږ نوجوانان پبلیکل خلک، هغه خلک چې تعلق د تعلیم سره ساتي، 99% خلک په دې بیمارۍ کې نن تباه او برباد دي. 99% حاجي صاحب تاته د حالاتو څه پته ده؟ اور یہ علماء طلبا قسم په الله د دې په زړه باندې بیماري نشته، زړونه مړه نه دي، خو ځان د دې زړونه مړه دي. وایي د وادي خلاف مه کوه دا ټیک دی، د باطل خلاف مه کوه دا ټیک دی. چې کوم ملا دا خبره وکړه پوه شه چې د دم زړه مړ دی دین ته. زماغه علما چې سلونه کلونه، زماغه علما چې په زرګونو کتابونه لیکله، هغې ته مشرکان وایي، دی وایي څه ورته مه وایه، د دې زړونه م الله مړه کړلي. چې بچا کې دا بیماري راله خپل علاج وکړئ، او علاج هم دا دی چې د شپې پاسې الله ته په زارو زارو لاسونه اوچت کړئ چې الله زما نه کومه ګناه شوې چې تا زما زړه مړ کړلی، الله په کومه ګناه کې زه رانیولی یم چې زما زړه مړ دی، ما معاف کړه الله. زه ملا هغه ملا چې د تمامی دنیا پرواہ نہ کوم، چاہے میرے باپ میرے خلاف کیوں نہ ہو، always be right. یہ میرا زبان ہے. اللہ says in the Quran my help is the near. میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، قسم باللہ ټول دنیا دې ستا خلاف شي، خلاف دې شي، ودرېږه د باطل مقابله وکړه، ودرېږه چې کوم خلک د دین مخالفین مقابله وکړه. نوجوانانو ستاسو زړونه مړه دي، خپل زړونه رایښ کړئ. زړونه مړه شوي دي، الله ته په زارو قطار وژاړئ. دا داسې بیماریانې دي دوه درې، یو د حسد بیماری ده، او یو ګناه هغه د انسان زړه چې مړ شي، د دې علاج د دنیا د یو ډاکټر سره نشته. د دنیا په ډاکټرانو ته وګرځه، تا ته به د دې علاج میلاو نه شي. ما ته یو کس د ملا بیان واورو، دا ډېر معتدل ملا دی، ما ته اعتدال پېژنې؟ کس څه شي ته وایي اعتدال؟ ما کوه چې معتدل دی ته تعریف وکړه. و دې ته وایي چې وهابي ته هم ټیک وایي، بریلي ته هم ټیک وایي، شیعه ته هم ټیک وایي. ما ستا په حال باندې افسوس. شرم وکړه، دې ته نه وایي شرمېدلي بچیا. اعتدال وایي ما بین الافراط والتفریط. څنګه عباد الرحمن دی، عباد الرحمن څنګه مناظر اسلام مفتی محمد ندیم محمودی او څنګه شیخ رحم الله حقانی، څنګه مولانا محمد امین صبدرکاوی، څنګه مولانا محمد الیاس گمن حفظه الله دی، څنګه مفتی عبدالواحد قریشی دی. دې ته وایي اعتدال چې تا د باطل نه بچ کی، تا د حق سره پیوست. میں نے کہا د دې ملا زړه مړ شوی دی. میں نیمه پښتو بولتا ہوں، میں نیمه اردو ویل کرتا ہوں. سنو، میں نے کہا کسی نے خوب کہا ہے جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو بے حد خوش اخلاق بن جاتا ہے. کله چې انسان د دننه نه مړ شي د حد نه زیات خوش اخلاق شي، بیا نه چاته غلط ویلی شي، هر سړي ته ټیک وایي، هر انسان ته ټیک وایي. خبره مې دې پورې نقل کوله. مسلمانانو خپل زړونه رایښ کړئ،
د دین هر طبقه ته ودرېږئ د دین په هر پهل قول تقریر انداز گفتار رفتار باندې ځان قربان کړئ د هر سره پاره ودرېږئ یوازې دې ته مه ودرېږئ چې په امامت باندې پیسې وګټم ملا صاحب یوازې دې ته مه ودرېږه چې زه دنیا حاصله کم قسم په الله ما سره چې څومره په دې حسد کوي بغض کوي کینه کوي زه جزاک الله خیره واحسن الجزاء ښه جزا به الله درکړي زه وایم ها حسد کوه ما د ابوالله سمرقندي په تنبیه الغافلین کې یو روایت لیدل دی چې بې حساب بې کتابه به الله جهنم ته هغه ملا بوځي چې د بل ملا سره بغض کوي د دنیا په وجه کوا تمہیں اجازت ہے میں اندر سے الحمدللہ زندہ ہوں زندہ سلامت کرامت آپ کرتے ہو کر لو جتنا تم میں غیرت ہے